نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. دا الله په توفیق او طاقت سره سورہ آل عمران ختم شو او نن سورہ نساء شروع کیږي. دا مدنی صورت ته او نساء خذ طویل شي د دې نوم سورت الله سبحانه وتعالى سورہ نساء مقرر کړی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته حکم کړو نو دا نوم ورسره وکړو. پدې کې خاص د زنانو یعنی حقوق طرف ته الله سبحانه وتعالى د خلق توجه کړی دا. الان کې د دې مخکې په سوره بقره کې د زنانو د حقوق ډېرې خبرې بیان شوې دي. مثال د طلاق په باره کې، بیا د عدت په باره کې، او بیا هغه لا مطلب دا دی چې په ښه طریقو سره پرېښولو یا ساتلو، او بیا الله پاک د مہر ادا کولو. دا ټولې خبرې الله پاک کړې وي. خو دلته په خصوصیت سره الله سبحانه وتعالی د نکاح نه والې تر د دې د حصو پورې په دې صورت کې ټولې خبرې راغلي. او د کوم صورت چې یو نوم وي نو هغه یو خاص واقعي طرف ته ذکر پای کې کړی شوی وي. باقي نور دي کې نورم ډېر احکامات الله پاک بیانوي. دا نه چې د صرف دغه حکم پکې بیان شوی نور حکم به پکې نه، بلکې په دې کې به نور ټول احکامات د الله سبحانه وتعالی راځي. نو هغه به ورسره ان شاء الله د هغې تفسیر او تشریح بیانېږي. دا آیات چې کوم دی نو دا خاص طور به رسول الله صلی الله علیه وسلم د نکاح په وخت کې دا تلاوت فرمایلو. دا آیات سورہ نساء والا دا آیات چې کوم دی په دې کې الله سبحانه وتعالی فرمایي یا ایها الناس اے خلقو اتقوا ويریږئ ربکم الذی دا هغه رب دا خلقکم یعنی تاسو چې کوم رب دی هغه رب دی چې تاسو پیدا کړی یې ټول مخلوقات ته الله پاک یعنی دعوت دا تقوا ورکړي. یعنی دا الله یرا هر مخلوق له پکار ده. نو د انسانانو او د جناتو نه علاوه ټول مخلوقات د الله نه یری. خو خاص طور په دې کې انسانانو ته الله پاک یعنی حکم فرمایلی دی. او دې سره سره زمونږ کوم جنات رونا وغیرہ چې کوم دي نو هغه تم دا حکم دی ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د انسانانو او د جنات دواړو لپاره الله پیغمبر را لېږلی دی او تر قیامت پورې بل پیغمبر به نه راځي. او کنه نو مطلب دی چې چونکې ظاهري خو ناس دی کنه، خو حکم هغه تم پکې کېږي. لکه هغې کې چې مسلمانان دي هغوی به هم په دې عمل کوي، خو چونکې هغه خو موږ تاسو نه وینو کنه، خو مکلف هغه دي د دې خبرې چې هغه به په دې باندې ایمان وروړي، په دې قرآن باندې. خو موږ چونکې هغه نه وینو لہذا الله پاک د جناتو حکم یعنې ذکر دلته نه دی فرمایلی، خو لیکن عمل به هغې په ټول قرآن باندې کوي چې چا ایمان راوړی دی. نو الله سبحانه وتعالی دې کې اوس فرمایل چې
دا هغه ذات نو یریږي چې چا تاسو ټول پیدا کړی یعنی څومره مخلوقات چې الله سبحانه و تعالی پیدا کړی څوک هم داسې نشته چې په خپل ځان پیدا کړی وي یا نور مخلوقات هغه پیدا کړی دا الله نه ما سوا بل څوک داسې نشته لہذا الله پاک د خپل ځان نه خلق یری چې زمانه یریږي د دې مقصد او مطلب دا او بیا الله پاک فرمایي چې هغه ذات ته خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو کس الله آدم علیه السلام پیدا کو هغه له د خاورونه او د خټې نه پیدا کو او په الله په خپل حکم سره په کون سره چې کوم دی هغه د انساني شکل کې راوست په هغه کې ویني گردش شروع کو غوخه او پوست ډوکی یو شی پکې یعنی په خپل ځای شو الله سبحانه و تعالی چې کوم دی نو دې کې بس دې کې اشاره فرمایله چې من نفس واحده د یو کس اول الله آدم علیه السلام پیدا کړو بیا الله پاک فرمایي ورسره چې ټول مخلوقات بیا د جوړې نه پیدا شوي دي نو ذکر ورپسې فرمایي چې وخلق منها زوجها او بیا د هغه نه د هغه بیبي پیدا کړه حوا علیها السلام چې کوم ده هغه الله سبحانه و تعالی د آدم علیه السلام د کینې پختنه پیدا کړی ده د دې ذکر مونږه په آل عمران کې کړو د عیسی علیه السلام په بیان کې دې ذکر راغلی و چې خلقو عیسی علیه السلام په باره کې دا وی چې بغیر پلاره څوک څنګه پیدا شو نو الله وتو فرمایي چې تاسو آدم علیه السلام ته وګورئ چې آدم علیه السلام د چا نه پیدا شي خدای پاک بغیر مور او پلاره پیدا کړو نه مور و نه پلارو خبیا حوا بی چې کوم ده نو هغه خو د پلار نه پیدا شوی د مور نه خو نه پیدا یعنی پلار نه خو د سړی نه پیدا شوی کنه دلته د سړی او د ښځې خبره ده الته غیدا سوال کوي ته پلار نه مراد سړی نه بغیر څنګه ردی حمل شو او دا څنګه پیدا شو نو دلته کې الله پاک دا فرمایي چې دا ښځه څنګه ولې دغه نه پیدا شوه دا د قدرتونو شو الله پاک خپل قدرتونو دوا اول په سر کې ظاهر کړ دا یو قدرت ته الله پاک پاتې و چې بغیر پلاره یعنی بغیر سړی نه د ښځې د پیدایش خلکو په ذهن کې دا خبره نه راتله ولې چې ډېره زمانه د آدم علیه السلام او د حوا بیبي نه یعنی دا دونه مخلوقات پیدا شو دنیا ته خوښه شوه ټوله دنیا ته ډکه شوه د خلکو د ذهنونو دا خبره ووته چې یعنی مطلب دا یو خالق هم شته نو الله بیا دا معجزه څرګنده کړه عیسی علیه السلام پر هغه چې بغیر د سړي نه د ښځې نه صرف عیسی علیه السلام پیدا کړو د مریم بیبي نه نو دلته کې الله پاک فرمایي چې د هغه بیبي د هغه نه پیدا کړه دلته تفصیل نه بیان شوی خو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې فرمایلی دي چې دا ښځه چې کوم ده نو دا د ګسې او یعنې کیڼې پختۍ نه پیدا شوې ده او پختۍ چې وي نو دا کږه وي او د دې د نیغولو کوشش وکوئ که دې ماته به شي د ښځو په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره دومره همدردانه خبره کړې ده چې یعنې تاسو دې کې به تیراپن ضرور وي کوږوالی او په دې ښځه کې وي داسې ایغه نیغه ښځه به تاسو ته چېرته یو داسې نه ملاویږي چې یعنې په هغې کې به په هر انسان کې څه نه څه یعنې داسې خوی خصلتونه وي چې هغه دغه خو لیکن الله پاک یعنی چې دا پیدا کړی ده کوم ځای نه رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته اشاره وفرمایله چې تاسو دا بالکل بعینه د نیغولو کوشش وکوئ چې بس بالکل دا هر کار سم کوئ بعضې وخت د دې په یو بعضې خبره باندې چې شمپوشي کوئ چې هغه د اسلام د حدودو دننه د هغې هغه غلطي وي د هغې غلطي یعنې تا سره چېرته خوله وواله یا صدقه وکړو خیر ستان دومره هغه خدمت کوي زړوکي دله وینځي روټۍ دله تیاروي بچي دله سنبالوي هر څه دله کوي کله کله به د هغې مازغه کار وکړي تا سره به څه خوله مله ووایي یا څه به جواب مواب به درکړي د دې دا مطلب نه دی چې ته پرې راباندې کوو بس ویې درابوه لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دپاره دا فرمایي دي چې تاسو بعضې وخت کې د صبر نه کار اخلئ نو ځکه چې دا د کیڼې پختۍ نه پیدا او پختۍ چې کوم وي کږه وي نو د دې د نیغولو کوشش وکوئ
بعضې وخت کې به دا خبره وکړي نو تاسو وکړئ دغه کېږي. الله سبحانه وتعالی بیا فرمایي چې وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، او بیا د دې دواړو نه اول آدم علیه السلام پیدا کو، بیا د هغه نه د هغه بیبي پیدا که حوا بیبي، بیا د دغې نه الله پاک ډېر سړي او ډېرې ښځې پیدا کړي. نو تر قیامته پورې دا سلسله جاري ده. څومره چې دا انسانان دي په دنیا کې اوس په عربونو تقریبا 19 عربه پورې یعنی اندازتاً کم چې دې آبادي نن سبا په دنیا کې په 2020 کې خولی شي د 19 عربو نه اورېدلې د آبادي، ځکه چې په 2018-19 زمونږ دا 19 عربه اورو 1500 نه بلکې دا اورو مونږه. او اوس چې مطلب دی صحیح اعداد و شمار سوي د الله په علم کې خو د 19 عربو نه اورېدلې ده. نو الله پاک وفرمایل چې د دې نه بیا بېشماره یعنې ډېر سړي او ښځې پیدا کړه د دې دواړو نه. واتقوا الله، نو بس ویریږئ د الله نه. الذي هغه ذات دی تساءلون چې تاسو کوئ د هغه په نوم سره یو بل ته درخواست. ګوره یو فقیر هم چې چا نه څه غواړي وایي د الله په نوم راکړه. ها که یو چا نه ښېګړه غواړي الله به د سره خو کړي. که مطلب یې چاته دعا کوي یا الله تاسو تعالی دې بدل درکړه، یا که چا څوک چا نه رشته غواړي مثال او ته ولا لاړ شي او هغه د رشته نه کوي یاره بس د الله دغه ته وګوره انشاءالله زمونږ ورورولي به ډېره ښه چلېږي، ته په الله یقین وساته. یعنې د الله واسطه موږ ورکوو. بعضې وخت کې زمونږ جنګ جګړه راشي د دروغو ریشه خبره راشي نو په هغې کې د الله په نوم باندې قسمونه خورو، نو هغه سړی د هغه تسلي وشي چې یاره زه د الله په نوم باندې قسم وخورو، نو لهذا دی به صحیح وایي. لهذا چې یو سړی قسم د الله په ذات باندې وخوري نو په هغه باندې به بیا باور کوي. ولې بیا به په یقین کوي ځکه چې د الله ذات هغه مخې ته کړو، اوس الله پېښه او د هغه پېښه که نه. نو لهذا د الله په نوم باندې موږ د یو بل نه سوالونه کوو. نو دا ټول د سوالونو یو طریقې دي چې ما پکې مختصرا یو څو ذکر او د دې په ذریعه سره چې کوم دی تساءلون به والارحام دا په واسطه سره یعنی تاسو رښتین چې کوم دی د یو بل نه غواړئ، ځکه چې بعضې رشته دارۍ دي بعضې دغه دي پردو کې سړی لاړ شي نو د اسلام رشته وي نو هم د الله په ذریعه سره رشته ده، ځکه چې الله کلمه لا اله الا الله هغه هم ویلې ده تام ویلې ده، ځکه چې غیر مسلم سره خو د مسلمان نکاح نه کېږي که نه. لهذا دا یو قسم د الله په نوم باندې د هغه نه دا رشته شو چې د مسلمانۍ په دغه باندې ته ورځئ که نه هغه که هغه پردی هم دی مثال ستاسو ستر پرده او نه پېژنې نو هغه کېږي، خو چونکې مسلمان دی نو ته ورځئ نو هغه او تا کې مشترک څه شی شو د الله ذات شو چې په الله د هغه یقین دی د مسلمان دی او ستام دی. نو په دې وجه دلته کې الله پاک هم دا وفرمایي چې تاسو رښتین د یو بل نه د الله د ذات په توفیل غواړئ. ان الله بشک الله چې دی کان علیکم رقیبا هغه دی په تاسو باندې ضرور نگران. دا خیال مه کوئ چې بس مونږ خو الله پیدا کوو چې څه مو کاري نو بس به کوو، الله زمونږ څوک تپوس کولو والا نشته. الله فرمایي چې په تاسو باندې نگران دی. مثال تاسو رشته داري وکړه یو بل سره یا هر څه مو وکړه نو دا مو وایي چې زه په دا یو کس ته ولګي هغه لږ ضرور دی بل لږ کمزور دی او په هغه باندې زیاتې شروع کړي. نو لهذا د دې ټولو به تاسو نه ستر کېږي. الله پاک په تاسو باندې هر وخت نگران دی نگهبان دی او ستاسو هر یو عمل ته ګوري، ستاسو هر یو عمل نوٹ کېږي، اگر هغه په نظر کې دی د هغه په علم کې دی. نو لهذا د هغه نه بیا الله پاک وګورو فرمایي چې د هغه نه ویریږئ، د الله پاک نه ویریږئ.